بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز لقيام قرينة حذف حرف النداء إلا إذا كان مقارنا مع اسم الجنس ويعني به ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرف بالنداء كيا رجل أو لم يتعرف مثل يا رجلا لأن نداءه لم يكثر كثرة نداء العالم. بروغوري مولسم هم بیان د مندوب شروع کړو او اته مباحث هم پکې ویلو او په دغه مندوب ختم شوی موخه هغه دا اوس کوم یو یا دو بحث دي دا واپس د مطلق منادا دي. برحال اولم تعریف د مندوب اول نمبرم دا خبر ذکر کړی و چې حرف ندا منادا بشان مندوب باندې داخليږي. دغه مسله کې د مندوب تعریف کړو دا غي سمتویل کیږي یو المتفجع علیه چې د باندې تفجع افسوس اظهار همدردی وشي بیا دوا بیا او درې اجزایو. به دریم نمبر کې منګه دا مسله ذکر کړی و چې وو دا خاص ته مندوب پورې منادا کې ناراضي او څلورم حکم د مندوب بیان کړو پیراب او په بنا کې پشان د منادا ده کله به چې منادا مفرد معرفه او مبني و نو مندوب چې مفرد معرفه وینو مبني بوي کله به چې منادا مضاف و نو مورب و نو که مندوب مضاف نو مورب بوي. پنځم نمبر کې مسله دا کړی و چې د مد صوت په غرض باندې د منادا د مندوب په اخره کې الف هم زیاتول شي وا غلامکا او که شری د التباس ویروا د یو صيغه د بل صيغه سره نبی چې کوم اخیری حرف د مندوب دغه د حرف حرکت موافق حرف علت باندې आवाज وکړه د مندوب چې کوم اخیر حرف دی دغه د حرکت هم جنس مد زائده چې دا هغه معنی مد صوت وکا وا غلامکی وا غلامکمو. پنځه شپږم نمبر ویلیو د وقف په حالت کې ورسره هم زه تول کوم پرې خو دغه ده کنه هم زه تول شي وا زیدا او به و مسله کړی و چې ندبه به صرف او صرف معروف د پاره کیږي لہذا وا رجلان شویلې. اتم مثلا اخیری مندوب کې کړی و چې کله موصوف صفت مندوب واقع شي نو حرف ندا چې دا به موصوف داخليږي. حرف ندا نه الف د مندوب چې دا به موصوف داخله نه په صفت باندې البته مضاف الیه کې به مضاف الیه داخليږي. وا امیر المؤمنین اسم ویلو کنه حجی. ويجوز حذف حرف النداء دا د حذف مسله ده او دو صورتې جوړیږي یو حذف د حرف ندا او یو حذف د منادا. دا دواړه په وخت د قیام د قرینې کې جایز دي. نه دا مسله چې د دې تعلق مندوب سره نه دی د مطلق منادا سره دی لہذا موږ به د بار څوایو مندوب کې اته بحث دي موږ وسدا ملګری کو د حذف مسله ځکه نه جوړېدل. بهرحال مسله دا اوله چې حذف د حرف ندا دا جایز دی چې کله قرینه موجوده وي په دې پوه شوي سبق وګد زر به و یو پیراکا. البته اسم جنس کچره منادا واقع و هغه کې به حرف ندا چې دا یا د نشو وصفول یو دیم کچره منادا اسم اشاره واقع و به حرف ندا نشو وصفول دوا دریم کله چې منادا مستغاث و به بکی حرف ندا نشو وصفول او څلورم کله چې مندوب و به کې حرف ندا چې نشو حذفوله. په دې اعتبار سره مسله مندوب سرم لګي کې خېلې می نه هم باسته جوړیږي داغي تاسو ورسېدلې به دا مسله کوم حالانکه مول به نه وېما حذف د حرف ندا په وخت د قیام د قرینې کې جایز دی پوه شئ. البته څلور زین را تخی الته حرف ندا نشو حذفوله. کم اسم جنس تعریف درته کومه اسم اشاره مستغاث
او مندوب ولی نشو وایو به وته وګورئ ويجوز جائز ده لقيام قرینه په وخت د قیام د قرینې کې علامه جمیدی خبرې ته اشاره وکړه په خپل عبارت چلکه غره بغیر د قرینې نه کار نه کیږي او دلته وهم دا جوړېدلو کلی چې بغیر د قرینې نه بم جایز وي نه بغیر د قرینې نه ده اصل باندې مسله روانه ده حذف النداء معنی حذف حرف النداء اشاره کوي چې ندا مضاف حذف دیغه د ندا مضاف یادو حذف حرف النداء هغه حرف دیغه الا اذا كان مقارنا مع اسم الجنس الا مع اسم الجنس مع اسم الجنس علامه جميع اذا كان مقارنا روي سلو اشاره وکړه چې مع دا ضرب دی او متعلق دی مقارنا سره وغه به خبر د کان محذوفه د بار دیخه اذا كان مقارنا مع اسم الجنس یعنی دا متعلق دی د خبر د کان محذوفه نو دا اول صورت شو اسم جنس سره حرف ندا نشه اسفوله اسم جنس چاته وي ولې اصل کې اسم بدري قسمه ښه یو ته اسم عالم و یو ته اسم صفت و یو ته اسم جنس وي وجه حصر دا اسم بخاری نبی یا به وقوع شرکت لره مانع وی لکه زید دته اسم عالم ویل کیږي او یا به وقوع شرکت لره مانع نه ډیر افراد باندې با د سیوایا صادق علی کثیرین لره مانع وی یا صادق علی کثیرین لره مانع نوی کمانه وینو به عالم د لکه زید پډیرو صادق ناراضی او کچری پډیرو صادق راضی معنی نوی نو به دو صورت دی یا بذات من حیث ذات مراد وی لکه رجل دته اسم جنس ویل کیږي او یا با ذات سره د لحاظ د وصف نه مراد وی لکه یا عالمو یا ور سره مو یا عالم عالمون د کی سړی مراد دی ور سره وصف مراد دی علم د کی وته ویل کیږي به اسم صفت تاسو پیږئ وګورئ ویانی به خص کی علی اعداد اعتراض نه جواب کوي ښا الکه تاویل اسم جنس نه حرف ندا نشي حسبوله نو سوال خدای چې اسم جنس خو او به مثال سره لکه یا رجلو نو سوال لري به یا رجلو خو اسم علم دی ځکه اسم جنس نکره یو دا خو معرفه ده نو ته څنګه دې اسم جنس وې پوه شولې به جواب دادی مولوی صاحب چې یا رجلو کې اگر چې معرفه شوی دا من اسم جنس هغه یادو چې د حرف ندا نه مخ کې نکروي سوال دغه شان ما جوړوي به باب کې سلانجه جوړ شي بلکې اعتراض سره من ختم کړي وښ شي وتا د اسم جنس نه مراد هغه اسم دی چې د حرف ندا د داخلي دون مخ کې نکروي پوه شئ په به چې به حرف ندا داخله شو کمعرفه کړه لکه یا رجلو او کمعرفه نکړه کړون سړی چې وای یا رجلن به هر صورت مراد دی حرف ندا په کس فول نه شي جلتی کو کسر نه غډ وډ نه شي پیږي به یعنی ما کان اغا اسم جنس یادو مچوي اغا نکره قبل النداء سواء به برابر خبر ده تعرف بالنداء چې د حرف ندا په وجه معرفه شي یا رجلو او اولم يتعرف یا معرفه نشي مثل یا رجلن خیر وجه را بیان کا طول حذف د حرف ندا جائز دی البته اسم جنس کا منادا وا حرف ندا ته نشي حذفوله وجه سره ويجي حرف ندا کثرت سره په اسم جنس باندې نه داخليږي کثرت سره نو کتلری کو چا د بابا تنه لګي چې حرف ندا شته کنه شته به لکه څنګه چې کثرت سره په عالم داخليږي کلری کوم خلکو ته بدلږي حرف ندا پکشتا بدل ته بدن لګي کله کله چې داخليږي او تیم حذف کینو به چاته بدا اندازه کیږي چې حرف ندا او حذف شوی نه کیږي به وای لأن نداءه ذکر نداء د اسم جنس لم يكثر دا زید نوی کثرت نداء العالمی لکه څنګه چې زید وی نداء عالم تا فلو حذف منه کشر د اسم جنس نا حرف نداء حذف شي حرف النداء حذف شي لم يسبق الذهن نو سبقت بنکې ذهن الى انه منادا دی خبر دې چې دا منادا ده ځکه دې معنی حرف ندا کم داخليږي دا کله کله چې ته منادا واقع کیږي دویم مثلا کړي و حذف د حرف ندا په وخت د قیام د قرینه کې جایز ده
البته اسم جنس که منادا و نشتی حذفوله، اسم اشاره که منادا و دویم نشتی حذفوله. وجه اسم اشاره چې د اسم جنس په شان مبهم ده، ابهام کې راغی برابر ده. والاشاره والا مع اسم الاشاره يجوز حذف حرف النداء الا مع اسم الاشاره وللانه كاسم الجنس في الابهام. ابهام کې دا غیب شان شول اغه نه حذف نو جایز د دینه هم نه جایز. دریم او څلورم والمستغاث مستغاث نشي حذفوله، والمندوب مندوب نشي حذفوله. وجه سره مولسم ځکه مستغاث او مندوب کې مد صوت مقصود وي او غاله کیږي چې یا وی کیا دي حذف کړه خو تخفیف پیدا کو، دا خو د منافق کار د مد صوت کو، دا غو د مقصود کار منافق کار دی وکړو. دی وجنه حذف د حرف ندا په مستغاث او مندوب کې نه کو. تاسو پیږئ کنه وګورئ. والمستغاث والمندوب لان المقصود فيهما ذک مقصود بدواړو کې مد الصوت هغه وګدواله د आवाज دی، وتطويل الكلام ارخل د आवाज یو وګدواله د کلام دی. والحذف ينافيه او حذف خود دغه مذکور هر یو سره منافی دی. فبقي على هذا وستدوا اسم جنس سره حرف ندا نشي حذفوله، اسم اشاره سره نشي، مستغاث سره نشي، مندوب سره نشي، د چا سره شي اخرته وای کنه. څوک داسې دي چې هغه منادا وي حرف ندا ته حذفوله شي. ويجي راځه در تشمارم اول اسم علم دی، اسم علم نه حرف ندا حذفوله شي. به اسم علم عام دی، هغه اسم علم چې حرف ندا دی لري کړله په بدل کې میم مشدده اخیره کې رااله دام پکې داخله او کمیم مشدده په اخیره کې ناراضي، به هر صورت د اسم علم نه حرف ندا حذفوله شي. څوک به پوه نه شو پیږي کنه. اسم علم نه حرف ندا حذفوله شي. به اسم علم عام دی که د حرف ندا په بدله کې میم مشدده په اخیره کې راغلی لکه الله کې یا لری کړه نو میم راوړو اللهم، او کني راوړل شوی میم په بدل کې لکه یوسف اعرضا هذا کې یا لری کړه اصل کې یا یوسف بدل کې سره راوړل شوی نه دی. پیږي پی وګورئ. فبقيا على هذا نو باقی بعد شو پدغه مسله باندې چې جائز د حذف د حرف ندا من المعارف التي د معرفوها غنا يجوز فيها چې جائز دی باقی کې حذف د حرف ندا. څوک باقی بعد شو العلم یو علم دی به علم عام دی سواء كان مع بدل برابر خبره ده سره د بدل نوي ان حرف الندا یعنی د حرف ندا نه پکې بدل راغلی وي کلفظه الله لك لفظ د جلالی چې د الله جل شانه لفظ د الله فإنه لا يحذف منه ځکه نه حذف کېږي د دینه الا مع ابدال المیم مگر اله شکله بدل کې به میم راوړو کوم میم چې کوم مشدد دی نشانه به بدل کې راوړو منه د حرف ندانا لك اللهم او بغیر بدل کلا بدل مرسل نبی اسم علم حرف ندا حذف شي لك يوسف اعرض عن هذا یا یوسف پویږي په یو دا وشو کنه ونه رسیدلې به برګوري دیم ایو چې دا کنه ایو منادا واقع د دین حرف ندا حذف ول شي موصول ل ایو به ایو آمده اغه ایو چې صفت ما رب الامر راغلی ایو هر رجل ایو دا صفت الرجل ما رب الامر راغلی یا اغه ایو چې دې صفت داس اسم راغلی چې د اغه صفت ما رب الامر راغلی پوه نه شوي به اغه ایو چې داری کې ما رب الامر صفت وی یا اغه ایو چې داغي صفت بل اسم راغلی وی او به دغه اسم دا بل دویم اسم دا موصوف فی او به دغه صفت ما رب الامر وی دا ول بر مثال لك ایو هر رجل ایو د بار صفت ما رب الامر راغلی الرجل دویم د بار ایو هذا الرجل ایو منادا موصوف صفت هذا او دغه هذا چې کومي صفت د دغه صفت به راغلی څوک نرسي بونګل چې بل اسم به صفت وي
به به د هغه صفت ما رب اللام وي نو دلته ایو صفت هذا دی او به د هغه صفت الرجل دی کنه پوه نه شوي ورته وګورئ کومه دی ولفظة أين دا اذا وصف بذي اللام کله چې دې صفت په الف لام سره وشي لك ايها الرجل ايها ايو موصوف الرجل صفت دی ايا ايها الرجل یا پکې حذف شوی یا ايها الرجل او بالموصوف یا د دې صفت په یو موصوف سره وشي دا د خپل موصوف وي خو چې څوک صفت واقع کیږي هم څه وي موصوف هغه سره به ولګي ها اذا وصف بالموصوف چې صفت یو شي په یو موصوف باندې دا سي موصوف باللام چې دا صفت ما رب اللام راغلي درسي به لك ايها الرجل ايها هذا الرجل اي پورا سره یا ايها هذا الرجل دلته ايو منادا دا موصوف دی هذا صفت راغله و داغه د خپل صفت به الرجل ما رب اللام راغله دی فلا يجوز الحذف من وسوي کچری ایو منادا وا صفت معرب باللام نو راغله او یای صفت داسې موصوف نو راغله چې دغه صفت معرب باللام نو به پکې حرف ندا نشي اسفوله پوه نه شو به سوي فلا يجوز الحذف نو جائز نه د حذف من اي هذا من غير ان يتصف بغیر د دینه چې دا موصوف اي يتصف هذا ان يتصف هذا بغیر د دینه چې هذا دی موصوف شي په ذلام باندې یعنی هذا چې په ذلام موصوف نشولا نو به د دین حرف ندا اسفوله نشي فلا يجوز الحذف نجائز نه د حذف د حرف ندا من اي هذا د اي هذانا من غیر ان يتصف هذا بذلام په صورت کې چې موصوف نشي هذا په ذلام باندې وسم پوه نه شوي دا یو پیږي غټول پیږي لکه یار رسبي او یا والمضاف الى اي معرفه كانت دغه تر ورسېدلو کنه هجي والمضاف الى اي دریم نمبر چې حرف ندا ته حذف ول شي او علم یو ايو او دریم نمبر چې مضاف الى اي معرفه كان معرفه ته چې څوک مضاف یې غن حرف ندا حذف ول شي کومه معرفه ته مړه کاری وي معرفه ته علم ته مضاف اسم اشاره ته موصول ته شاته چمو وی والمضاف الى اي معرفه چې مضاف فی کومه معرفه تم كانت کومه معرفه چې ویلکه غلام زید غلام زید افعل معنا یا غلام زید افعل كذا پوه شولې به څو شو څلور شو مجموعه درې څلورم موصول نه حرف ندا حذف ول شي چانه والموصولات نحو من لا يزال محسنا احسن الي اے حق ذات یا من لا يزال چې همیشه احسان کوونکې احسان وکا نو څلورو کې منادا نه حرف ندا نشي حذف ول او څلورو کې څلور ربيع سره ډېر خلګي کې خېلم وي دیو جن چا د خزي خبر ربيانوم نه غټ لانجه به واوړی کم ځای دی هلکه جلتی هم ډېره ونه کړله پکې که اعتراض زه به در وښیم چې ضمیر به وي ضمیر او منادا به واقع شوي او بیا به د هغې نه حرف ندا حذف شوي لکه یا انت کې انت ویل نو جواب دار هغه شاذ دی او شاذ له اعتبار نشته لري الکه به ووري د څه کې اعتراض د یو اوټ خبره کوي ها یو جزئیه را ته بیانې نحوی هغه دا دی بھائی ضمیر منادا نه واقع کیږي بس دا مسله شوله اکل چې ضمیر منادا واقع شوی و شاذ بھائی اوس پوه شولې وګورئ واما المزمرات چې دي فشذ نداؤها یا انت و یا ایاک شاذ د دې ندا
پیا انت او یا ایاکی وس اعتراض لک صحیح جوړ کړي ښا چې لکه دا اوټ خبره څنګه وکړله متوجه شي دویل اسم علم چې منادا واقعي حرف ندا ته لري کول شي ایو چې واقعي وي موصول ابه څوک مضاف او به موصول چې منادا واقعي وي حرف ندا ته لري کول شي وهم پیدا شګور اوس خبره ربط جوړیږي چې بھئی د اسم اشاره د اسم موصول په شان ده نو به چې هغه منادا واقعي وا هغه نه به حرف ندا لري کول شي اوس پوه شي کنه پوه نه شي چې کله موصول منادا وي حرف ندا ته حذفول شي نو اسم اشاره د موصول په شانی اسم اشاره نه یار ضمیر مخکې هم اسم اشاره ویلی وکنه به اوري خدای خو مغر کا علمنا ایونا مضافنا او موصولنا چې منادا واقعي حرف ندا لري کولای شي وهم جوړ شو چې لکه ضمیر هم بشان د موصول دی نو به د ضمیر چې کله منادا وي غیر هم حرف ندا لري کولای شي اوس ربط جوړ شو جواب بې ضمیر خود سره منادا واقعي کیږي نه او که واقع شوی دا نو شاذ دی نو حرف ندا به څه لري کې اوس سټ شو کنه وګورئ جلتی دغه نقصاناتی واما المزمرات فشذ نداؤها یا انت و یا ایاکا دا خوشاز دا وشذ حرف النداء من اسم الجنس مولوی صاحب اعتراض نه جواب کوي وکشي ورته تر تویل اس اول صورت کې اسم جنس چې منادا واقع وا حرف ندا به نه حذفيږي زه درخه اسم جنس بوي او منادا به واقع وي حرف ندا به حذف شي په سوال پوه شوي لکه اصبح لیلو لیلو چې دا کنه مولوی صاحب لیل دا اسم جنس دی یا لیلو حرف ندا به ور داخله ده او بهم حذف شوی ده اصبح لیلو دا خو اسم جنس دی او یا حرف ندا ته حذف شوی ده په سوال پوه شوي جواب انتهایی آسان دی دا شاذ دی وای څه دی شاذ بل مثال شته یاو دا یو خو ختم شو بل مثال افتد مخنوقو مخنوقه کستوي چې بره بل کس ناسه بده مری ولا ګوتی کی نو افتد یا مخنوق نو مخنوق اسم جنس دی پدې کې یا مخنوق او په دې مثال کې چې افتد مخنوق یا حرف ندا حذف ده دې سره څه کې د دې مسان جواب دی د کې دوه شاذ دي یو خلاف لري ده ډیر غلط کار دی کړی دی وای اچھا جی دې کوم یو شاذ دی فقط کا دریم مثالی اطرق کرا اطرق کرا کرا اسم جنس دی کرا اسم جنس دی کا اصل کې یا کرا دی نو وای اطرق کرا یا دې حذف کړي ګور اسم جنس دی یا دې حذف شوی بای دلته یو شاذ نه دلته دو شاذ دي برحال درې مثال پیش کړه چې اسم جنس دی حرف یا یعنی ندا چې حرف ندا چې دا ته حذف ده نو جواب ولا مونږ کړو دا درې وړه شاذ دي پوه نه شي به سبق اسانم ده کې خېلی میخه خجی وشذ نه دی وشذ حرف النداء الک وشذ فعل مجهول دی او اصبح لیلو نائب فاعل له او دا خو جمله دا جمله خو نائب فاعل نه واقع کیږي نو جواب علامه جميع کو حذف حرف النداء نائب فاعل له پیږي او شاذ دی حذف د حرف ندا من اسم الجنس نا په کوم مثالونو کې بده کې چې اصبح لیلو اعتراض اصبح باب افعال له امزه کې د تعدیه ده اصبح لیلو کې خو معنا ده چې سبا ايش پی بل چاته وای چې سبا کی بل چا باندې سبا کالن کې معنا ده شپه ته سبا شه لازمی معنا ده نو علامه جمی جواب کوي چې اصبح کې حمزه لپاره تعدیه نه ده سیرورت د بار تسیر د بار ده لاندې ورپسې څه لیکلي سر صبح هم تسبا وګرځا خجی کم دې ته ورسېدلو اچھا جی دا جمله چې لکنه د امرؤ القیس د خزي ده
امرؤ القیس چې ولیدلو چې دا څه باړو خان می خاوند دی چې اوس خدای پاک زر زر سبا کی او ایسته وتښتمه زمونږ په شان سړي لیدلي وی په هغې څه کوي وګورئ سر صبحه یا لیل حذف حرف النداء دلته حذف شوی حرف النداء د لیل نه مع انه اسم جنس سره د دې نه چې لیل اسم جنس دی نو ولې حذف شوی شذوذا د وجه د شاذوالي نه قالت هو د خبره د مقوله کړې د امرئ القیس حين کرهته کله چې کرهته کله چې امرؤ القیس ښځې امرؤ القیس بد وګڼو بل مثال وفي افتد مخنوق هغې معنی عتب دی او شاذ دی حذف د حرف ندا د اسم جنس نه په دې ترکیب کې چې افتدی مخنوقو اصل کې یا مخنوقو دی دا خبره چا کړې وه دا په یو سړي باندې غل ورغلی او هغه بالکل ستوني ساغ ملاستو پس په مرۍ ولا لاس کې خود لپاره به کېناستو فدیه وباسه تر هغې دې نه پرېږدمه فدیه ورکه پیسې ورکه به به دې پرېږدم نو ګوره موږ ورته وایو د غلو خبرو کې ته اوس موږ د دلیل جوړه یا غل دا خبره کړې ده چې افتدي یا مخنوق یا حذف کړې ده مخنوق یې ویلې ته دا هم دلیل جوړې دا شی ټیک نه دی یا مخنوق قال و شخص دا خبره کړې و یو سړي وقع فی اللیل چې واقع شوی و په شپه کې علی نائم په یو وده باندې مستلقن چې هغه ستوني ساغ ملاستو فخنقه نو په مرۍ ورته ګوتې کېښودلې وقال ورته ویل افتدي مخنوق نو دلته حذف حرف النداء حذف شوی ده عن المخنوق مع انه اسم جنس سره د دې نه اسم جنس دی شذوذا د وجه د دې نه چې دام شاذ دی او واترق وفي اترق او شاذ ده حذف د حرف ندا په دې ترکیب کې چې اترق کرا اصل کې یا کروانو نو وفيه شذوذان دلته حذف د دوه شاذ دي پکې یو دا مونږ ویلو چې حرف ندا په اسم جنس نه حذفي ګودل د حذف شوی او دیمه خبره مونږ دا کړې و مخکم څه ویلو عالم کې چې حرف څه مسله ترخیم چې ترخیم دا په وجودي شرط ولدا او چې اسم علم بوي دا سم ویلو کنه او دا اسم علم بوي چې زائد بالا 4 احرفين ویلمو او دلته علم نه دی دلته اسم علم نه دی او ترخیم پکې کړه شرط نه دی موجود خپل بیان کړه ګوره وفي شذوذان حذف حرف النداء من اسم الجنس يو دم وترخيم غير العالمي وترخيم غير العالمي ترخيم د غیر عالم دی تاسو پیږئ خجی دا کوم عبارت دی اترق کرا وای دا په حقیقت کې یو منتر دی یو دم دی او کرا یو مرغی ده خلق چې کله دا مرغی نیوله دا دم به پیویلو او اترق معنا دا سرکته کروان مرغی اور پسې به بل جمله مو ویلا ان النعامه فی القرى شترمرغ په کلی کې دی مطلب بداو چې ستانه کوم غټه مرغی د بجوسه کې شترمرغ هغه خلکو ښکار کړي کلی ته وړي دي نته د چازوی د چالوري چې ته بچ شي لہذا قسمی سی پرېدا سرکته کې چې ودی سوتا مړو دا به منتر واغي و سرکته کو خیالم دې کنه وګورئ هي رقیه دا یو دم دی یسیدونا چخکار کوي خلق بیا بده باندې د کروان ويقولون وي اترق کرا ان النعامه في القرى سرکتک کرا سرکتک ځکه نعامه چې دا شترمرغ دا په کلو کې دی فیسکنو ابا چپ شولا ويطرق سربکت کړلو حتی یصاد ترذیب شکار شولا معنی به دا و چې ان النعامه چې دا الذي هو اکبر منك کما جستان غټه دا قد استیدا اغا خکار شوی وحمل الى القرى کلی دولل شوی دا هو اکبر منکی خا مؤنث وای منکی فلا تخلى ايضا نستام تخلاص نشتره کنه کروان مذکر دی
مذکر وایي ښه اطرق مذکر صيغه ده کنه نو معلومیږي چې کروان مذکر دی یار مغه شان اکبر من کټی کو صحیح ده مخکې راځي اخیری مسله وقد يحذف المنادى مولوی صاحب ما ویلیو چې دو مسلې را ته بیانې یو دا حرف ندا کله کله حذفول جایزي چې قرینه موجوده وي دې بیان وشو څلور صورتونو کې نه و جایز څلورو کې جایز و او دا غین علاوه چې کوم جایز وو د څلورو نه علاوه هغه شاذ کړه اوس وی کله کله منادام حذفول شي چې قرینه موجوده وي لکه الا يسجد الا اصل کې دی الا یا قوم نو قوم پکې حذف شوی دی پوهیږئ په دا اله چې الا يسجدوا وایو الا اسجدوا وایو الا او که الله وایو مشدد نو بیا زمونږ قصه نه ده نو بیا خو به الله يسجدو شي بیا به اسجدو د امر صيغه نه بلکې بیا به مضارع وي يسجدو او ان لا به په حقیقت کې پتن لګي صحیح می ویلو کنه به د غوښ شي کله کله حذف د منادام جایز ده پوهه شولې به مخکې حرف ندا وا اوس منادام دا کله چې قرینه موجوده وي قرینه به بیانو ملک مثالی الا اسجدو دلته یا حذف ده قرینه دا د چې یا داخلي حرف ندا په اسم او دلته بوسجدو فعل معنی داخله ده معلومیږي اسم پکې حذف دی چې هغه څوک دی قوم یا قوم اسجدو اوس پوه شولې زمنګ مسله بالا جوړیږي چې دا څنګه مو ویل د غشانی یعنی الا حرف تنبیه وی او اسجدو د امر صيغه وی نو کشری الله وا او يسجدو مضارع صيغه و به من کم بحث کې لګي هغه نه دی ځکه به خو اصل کې انا لا دی او ان کی نون لام کې مدغم شوی الله ته جوړ شوی دی او يسجدو مضارع صيغه د نون تزکه غرزیدل اخیره کې چې حرف نصب به ور داخل لان پوهیږي به نبی زمنګ څه مسله پکې نشته او ته وګورئ وقد يحذف المنادى او کله کله حذفيږي منادى لقيام قرينه چې قرینه موجوده وي جوازا حذفيږي لکه الا يسجد بتخفيف الا دا الا چې کله الا ته مخفف وي على انه حرف تنبيه په دې اعتبار سره چې دا حرف تنبيه ده او یا چې دا حرف ندا اي یا قوم اسجدوا یعنی دا یا پکې حرف ندا جوړه کیخه على انه په دې اعتبار سره چې یا حرف ندا جوړه کی اي او به پورا د عبارت چې یا قوم اسجدوا والقرینه دلته قرینه شتا و امتناع دخول یا غدا چې د امتناع دخول یا من دا داخله دل یا على الفعل ففعل باندې او دلته داخله شوی دا نو معلومیږي چې اسم حذف دی بخلاف قراءه الا الله يسجد په خراب د دې قرات کې چې الله يسجد وایو بتشدید اللام بس من صورت نه جوړیږي مسله لانه ليس من هذا الباب به دغه باب نه ده چې حرف ندا کې منادا حذف ده فإن ان حينئذ ناسبه به خو ان ناسبه شي للمضارع مضارع او به ادغمت نونها ادغام بشوي د دې د نون پلام کې د لا کې کوم لام ده کنه فی لام لا پلام دلا کې او یسجدو چې تخکاری دا به فعل مضارع وي سقط نونو چنون ساقط شوی نون اعرابي بالنسبه د ان ناسبه په وجبانه پدن لګي پوه شوي کنه وګت غنو